سلور قسمه. اول کی اصول دی، اصولو کی کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع و قیاس. سمر غیر مقلدین چی دی دا هم مقلدین د دې زمانه د مولیانو دي، خو عجیبه ده چې د امام ابو حنیفه په ذات بې اعتماده دی او د خپل زمانه په یو خرڅوي مولا اعتماد لري. عوامم علی حدیث شو، ټانګیوالم علی حدیث شو. شیخ حسن جان صاحب بخندل، هغه به ویل وی اهل فقه هغه چې په فقه پوهیږي، اهل قرآن هغه چې په قرآن پوهیږي، اهل حدیث هغه چې په حدیثو پوهیږي. امام بخاری علی حدیثو، امام مسلمو، امام ترمذیو، ابو زرعة الرازیو، ابو حاتم الرازیو، دا لوی لوی ستنې وي چې 6 لاکه او 8 لاکه او 10 لاکه حدیث به یاد وي. شیخ حسن جان صاحب ویل وی اوس یو ټانګیوالی ټانګه به چلی، تاسو ته وی چې تاسو شي جزال حدیث ما دا مالی حدیث 2 ټکه حدیث باندې بنه پويږي د مالی حدیث. معزز والی حدیث د مسلک نوم نه دی. اهل حدیث د اهل سنت والجماعه دا جماعت سو ډلو باندې تقسیم شوی دی. یو ته اهل فقه دي مجتهدین، یو ته اهل حدیث دي ائمه محدثین، یو ته اهل التفسیر دي، یو ته اهل د طریقت او د تصوف دي. دا ټول لره جامع نوم اهل السنت والجماعه دی. خو په عقیده کې موږ سره مخالفت نه لري. امام ابو حنیفه باندې بیا اعتماد نشي. معزز ډېر غټ خدمت درته کړی دی، د علم نمونه وا، د تقوا نمونه وا، د زهد او د ورع نمونه وا. کاغي تفصیل کې زم یو طولانی بحث دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره زاهد او تقوادارو چې اورس په سخته ګرمۍ کې په سړک ولاړ دی، داغه وخت ټانګي چلیږي یا څه چلیږي چرته ځي، شاګرد ور سره دی، د دیوال سوري ته ولاړ دی. چا نه تپوسو کو دا دیوال د چا دی؟ وی دا د فلان ابن فلان دی. ا دیوال نه لري شنور ته ودرېده. چا ته تپوسو کو ولې دی داسې وکړل؟ وی د دې کور خاون باندې زما څه قرض و، اسنه چې د دیوال د سوري نه نفع وانخلم، کل قرض جر نفع فهو ربا، پاره کې رانه شمسود خور رانه جوړ نشي. څومره احتیاط کوي ښا د قرضدار سړی د دیوال سوري ته نه ودرېږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې هغه زمانہ کې چا مقابله کړې ده، خدای تعالی په یو مسله کې ورته محتاج کړی دی. امام اعمش د زمانه او محدث دی او شیخ الکل دی په حدیثو کې. په زرګونو طالبان شاګردان به ورته کېناستل. امام اعمش د امام ابو حنیفه مخالف، خبرې به د پسې کول. اتفاقا امام اعمش یو بیبي کړی و او هغه بیبي سره د ډیره مینه و. یو شپه د شپې کورنۍ ماحول دی، په څور ته غوسه شو. دا واقعه واورې ډیره عجیبه واقعه. غوسه شو ورته، بیبي مراوره شو. امام اعمش خپل بیبي ته د شپې وایي کله سبعی صوبې صادق نه مخکې دی ما سره خبره ونه کړې نو په ما دې پدرې کانو طلاق یې. بیبي د سره تنګه وه، د مالدار خاندان بیبي وه، مولیان خاصم غریبي نو اور سره تنګه وه او هغه هم په کتاب پوهېده. بس خوله یې بنده کړه، خبرې نه کوم چې صبح صادق راشي تعلیقي طلاق دی اچولي، خپله به نافظ شي، درنه به خلاصه شم. امام اعمش پوه شو چې په لانجه مې ځان اړولی دی، سوالونه ورته کوي، خبرې وکړه، خبرې نه کوي. لوري پیغله و هغې ته یې سوال وکړه دا مور دې پوهه که 100 ګنټې پاتې دي، ګورې صبح صادق راځي را باندې طلاقېږي. هغه ورله چې ګورې څو خبرې وکړه. نه 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 لوري وی چې موقع په لاس راغلی ده، ایله به خلاصه شم. امام اعمش ډېر سوالونه وکړه خو وسې ونه شو. سوچ ورغی چې یاره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا پیچیده پیچیده مسلې دی حل کوي، راځه دته ورشه که څه لاره ورسره وي. نیمه شپه د دروازې ته راغی، ویې ټکو حماد صاحب زوی دی راووت. څوک؟ اعمش. کوم اعمش؟ شیخ الحدیثه. حیران شو، دروازه یې کوله وکړه، په بیټک کې کېنو، حجره کې کېنو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خوب راپاسو، وی امام اعمش راغلی دی. وی دا محدث اعمش؟ وی آو. وی دا به څه مسلې راوستې یسې به نه راغلی، کېنه زه اودس کوم درځم. اودس یې وکړه ورته راغی. چې راغی تاریخ کې مې کتل
چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام اعمش په مخ کې دا ګونډې دا تحیاتو په شکل قط کړي او ډېر په عاجزۍ کېناست لکه شاګرد چې استاد ته کېني. صاحب ستړي مه شئ، په خیر رالی، څنګه رالی؟ امام اعمش چې معافي غواړي، صاحب تاسو پسې ما خبرې کړي دي او ما ته عفو وکئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي اعمش صاحب معافیانې به بیا کېږي، وخت ډېر لږ دی، مسله کوه. هغه ته هم فراستن پته لګېدلې وه، مسله کوه. وی بی بی ته مې طلاق اچولي تعلیقي چې صبح صادق پورې د خبرې ونه کې په ما دې طلاق ای. بی بی خبرې نه کوي چې طلاق نه خلاص شم څه لاره به وي. حماد صاحب ته وایي زر لاړ شه د امام اعمش د مسجد امام مؤذن راوغواړه. مؤذن چې راغی ورته ویل چې صبح صادق نه مخکې د تهجدو په ټیم باندې به اذان خانې ته پورته شي او ښه په جګ اواز به اذان وکړي. په امام اعمش ته یې وویل چې ته لاړ شه، یو چانس مې ذهن ته راغلی کېدی شي بد شي، بله لار دې نشته، ته لاړ شه د دې بیبي په خوا کې توسېږه را توسېږه، خوا خوا کې ورته کېږه که څه لار جوړه شي. امام اعمش راغی او د خپلې بیبي خوا ته غلی ناست دی. وی خبرې اوسه مه کوه، خوا سې کېنه. هلته مؤذن د تهجدو په ټیم الله اکبر چغه کړه. بیبي ورته وایي ښه ده شکر چې تا نه خو خلاصه شوم. وایي زه دوکه ده دا طلاق نه خلاصوي. تا ته ما تعلیق در کړی په صبح صادق باندې او اذان صبح صادق نه مخکې شوی دی او د هغې نه مخکې د خبرې را سره کړي دي، طلاق نه دی واقع شوی. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ذهني تشخیص د ذهنو چې په دومره لنډ سکندونو کې د خوب نه را بیدار شه. خو د امام اعمش هغه خبره یې ومنله. امام محمد رحمت الله علیه سره یو ځل یو محدث د کوفی دی او خلکو ته به ویل دا فقها دي، حدیث یاد کوي. حج ته په یو سفر کې لاړ، مکې معظمې ته چې ورسېدل نو ذوالحجه دا د حج د آخري میاشت ذوالحجه راختلې وه، واته شپې پاتې دي وتلو ته. ګوري چې هغه محدث پوره مونځ کوي. امام محمد ورته وایي دا پوره مونځ ولې کوې؟ وی زه خو دلته 2-3 میاشتې تېرومه. ولې؟ وایي حج ته نه راغلی، ته به دلته په حرم کې پاتې کېږي که ته به بیا ځې عرفات ته به وځې. ووی دې مسلې ته خو مې خیال نه و. مونځ نیم کوه، قصر کوه. کله چې هلته لاړو حج شو بیا راغله. پخواني حاجیانو به میاشتې بیا تېرولي. ګوري چې هغه محدث بیا قصر کوي. امام محمد صاحب ورته وایي ولې قصر کوې؟ وایي صاحب خو تاسو وي چې قصر کوه. وی ولې دلته ستا د 15 ورځو ځای ته اراده نشته څه ویشته؟ وی پوره مونځ کوه. محدث قسم وخوړه چې څومره حدیث ما یاد کړل خو یوازې په دې یوه جزیه کې 2 ځایه خطا شومه او چې زه کله هم کوفې ته لاړم نو تا سره به شاګردي کوم. د امام محمد رحمت الله علیه سره یو کال فقه وویله نو بیا یې ملا جوړ شو. معززو دا فقها دی د حدیثو نه چوړ او مغز نه خبرو. 4 محدثین ناست دي، یوه زنانه راله. وی زه خپل کلي کې دا زنانه چې مړي شي د هغې غاسل یم. فلحال زه بیماره یم، ماهانه بیماری باندې، نو زه خو پاکه نه یم، غسل ورکم. ایو محدث دی بل ته وایي څه حدیث یاد لري؟ هره جزیه کې خو حدیث دی. بل ته وایي بل ته وایي، یو تم یاد نه و. مخامخ امام شافعي رحمت الله علیه را روان د مذهب امام. محدثین ورته وایي دغې سړي نه تپوس وکړه دا په فقه ډېر پوهېږي. چې راغی وی زه غاسل یم د زنانو، زما کلي کې مړی شوی، زه بیمار یم، غسل ورکم. وی ورکه که. محدثین ورته وایي داسې فتوا خو موږ هم کولی شو، دلیل پیش کا. هغه ورته په خپل سند باندې حدیث پیش کا. بی عایشه صدیقه فرمایي چې نبی علیه السلام معتکف و او په کړکۍ کې سر راویستو، زه ماهانه بیماری باندې بیمار او ما ورته سر وینځلو. محدثین وایي هو دا خو موږ ته هم یاد و، دا حدیث موږ ته خو پته نه وه. دی یو هم سند شروع کو، دی بل هم سند شروع کو، حدثني حدثنا اخبرني اخبرنا شروع دی. زنانه ورته وایي اوس ډېر مه چرېږئ، اوسه پورې یو حدیث هم نه اوس درته پیدا شو. 4 واړه محدثین امام شافعي رحمت الله علیه ته فرمایي اے فقهاو ستاسو مثال د سپیشلست ډاکټرانو دی او زمونږ د محدثینو مثال د پساریانو د میډیکوز والا غوندې دی. مونږ سره دکان کې ډېرې زیاتې دوايانې پرتې دي خو په استعمال یې نه پوهېږو چې دا دوا کم مرض دپاره ده.
او سپیشلیست ډاکټر سره لږ شی دوايي پانواري کې ښکاری او دا غینه د ټولو بیماریانو علاجونه کوي. محدثین هغه سره حدیث یاد دي خو مغز دا حدیث د فقهاو سره دی. ګوري دوی دا د نظر نه استلی دي او دا غینه بعد بیا دا غینه نه چور تا ته جوړ کړی دی. نو ما عرض وکړ چې علوم شرعیه څلور دي.